نن چې موږ په ټوله پښتونخوا کې هر علاقې ته روان یو او په خیر کې تاسو له راغلي او الحمدلله یو داسې ماحول زمانه مخکې صدر صاحب د چې ایم پی اے ذکر وکړو ایم پی اے نه چې یو سړی په میدان نه ښکاري نه یو سړی په میدان ښکاري نه یوه پارټي په میدان ښکاري نه یوه ډله په میدان ښکاري دا واحد عوامي نیشنل پارټي ده د هر څه نه بالا که څوک په هره یره په هره سوړه ننوتي دي موږ د دغې واله نه یو موږ په میدان په دې ماحول کې ګران وروڼو مشرانو موږ د باچا خان بابا نظریه او زه د هغې نظریې وارث څلورم پشت کې پښتنو ته مخامخ کیږو زما سوچ او فکر چې په باچا خان بابا د کم سن نه دا تحریک شروع کو او د پښتون قوم د ازادۍ د پښتون قوم د سوکالۍ د پښتنې خاورې د جهل نه په متبدل د علم رڼاګانې د دشمنو په بدل کې جرګې مرکې امن که موږ سوچ وکړو د دې تحریک 100 کاله پوره شو او موږ بیا دې ته وګورو چې په دې 100 کالو کې دې تحریک د باچا خان بابا تحریک دې قام له څه وکړل او پښتون قوم بیا دې تحریک سره څه وکړل زما په سوچ چې پښتون ډېر بدقسمته قوم دی هغه بابا چې نن مثال د هغه په 10مه حصه زه خاني کوم هغه خانه لنته ورکړه هغه ښه ژوند لنته ورکړه او د پښتون قوم د ژوند د بدلولو دپاره هغه خپل ژوند 2 جوړو جامو او 1 جوړه پیزار ته راغونډ کړه دا اسانې خبرې نه دي هغه یو خانو د اشنغر د خان د بارام خان زوی ذاتی اسم نو خو د دې قام دپاره د دې قام د ازادۍ دپاره د دې قام د اختیار دپاره هغه یو کم 40 کاله قید تیری دا اسانې خبرې نه دي هغه په دې اخیری دور چې د هغه د ژوند اخیری دوره وه او په بلوچستان راتاو شو بیا ډي ای خان نه د جنوبي اضلاع په اړخ راتو زما سوچ دی چې دا د سن 1986 یا د سن 1987 خبره ده 86-87 خبره ده جنوبي اضلاع کې ورته خلک راغونډو هغه ورته تقریر کې ان ریکارډ وی عجیبه قام راته میلاو دی پښتنو وی زه خو بس ختم شم په ویلچیر یم په ختمېدو یم ټول عمر مې دی له وخوړ چې زه د خپل قام څنګه یو خر وسته وخیم او وی الټه زما قام په دې دونه وخت کې په دې هم پوه نه شو چې دا باچا خان مسلمان دی کو نه دا باچا خان هندو دی هغه وی کو انګريز راته یو ځل هندو وي دا انګريز غلام راته 10 ځله هندو وي خپل پښتون راته 100 ځله هندو وي کو انګريز راته یو ځل غدار وي دا انګريز 100 ځله غدار وي نو خپل پښتون راته 200 ځله غدار وي پښتنو دا زمونږ یو تاریخ دی او دا تاریخ موږ ته ډېر ښکاره اوس واضحه پروت دی او زمونږ د پښتنو متل د کاڼي کرښې دي خپله لور خور کړوې جنۍ دا چېرته تاسو ته زوروره نه شوه ګنې ما ته وښایې په پرې صغیر په دې غونډ پرې صغیر ما ته داسې یو کورنۍ وښایې چې هغې نسل په نسل خپل قام ته سینه ډبوي چې هېڅ ذاتي لالچ نه لرم هېڅ څه مې نه دي پکار واحد او واحد د خپل قام حق د خپل قام بقا او د خپل قام ترقي مې پکار ده ګنې وګوره ارد ګرد لاړ شئ پنجاب کې ودرېږئ د پښتنو اواز اوچت کې څوک دې ووټ درکړي که نه
لاړ شئ سند کې ودرېږئ د پښتنو اواز اوچت کې څوک د ووټ درکړي او دلته پښتانه کورونه نی کلي نی د پیر بابا مزاري خو چې د پاکستان کومه جنډه ګورې هغه به راغلي او دلته به لګېدلي نظریه به هم نی سوچ به هم نی خو تربور مې نشنلی دی تربور سره مې په سپیدارو نه لګي زه لہذا لاړمه زه به ځان له بل پلار راولم هغه به ځان ته کښېنم دا زمونږ سیاست دی نظریه نشته ګنې کو نظریه وه نو د پنجاب د مشرانو جنډې به دلته څنګه لګېدې چې د هغې سوچ او فکر دا دی چې ستا د بچي نوړی یوسي او خپل بچي پې موړ کړي او ته دلته نیغ نیغ کېږي هم د هغه ټنډه دې ورته لګولې ده کو نظریه وه نو پښتون قوم الحمدلله من حیث القوم مسلمان دی چې په پلار نیکه پښتوني زمونږ نیکه به خبره کوله وي دا پنجابیان د موږ ته دوا کوي چې زمونږ نیکونه لاړلو دې ته کلمې وښلې ګنې د دې په سر باز همغه شی پروت و او هغه الټه راځي او منګه کې د دین او د غیر دینه دغه کوي پښتون قوم کې د اسلام او د کفر جنګ نشته خو نظریه نشته نو زمونږ سیاست څه هلکه که اوټ امرا نه کو نو منځونه درته نه بخو که اوټ امرا نه کو جنازې به درته نه بخو ته به که دا د بخښنې له اختیار خدای پرېښې دی او دا تا د ټیټر 58 هلته هم راغلی اختیار ورته نه ورکړی یو ځل په روجو کې الیکشن راغی یو سیب ودرېدو اوس وی لاره سمه شوه وی کو د اعتکاف نه ووته او مولا صاحب له موټ ورکو اعتکاف هم نه دی مات او کو بل لم ورکو اعتکاف هم بیا مات وایي دا نظریې دي ګرانو ورونو زمونږ نظریه خلک وي د باچا خان لارې پرېښوده او موږ هغومره تکړه نه یو چې موږ د پیازو غوټې او دونه ټوټې ته هغه دا په صدو کې یو دوه پیدا کېږي څنګه چې موږ مسلمانان یو خو خپل پیغمبر ته رسېږي باچا خان ته سپلو خاورو ته رسېدی خو نظریه چې څه زمونږ د هغې باباګانو نه زده ده انشاءالله د سر سودا به ورکوو خو د هغې زده کړه نه به رستو کېږو او په هغه زده کړه کې ډېر اسان پښتنو ډېر اسان زمونږ څه ډېرې لوی خبرې نه دي زمونږ دوه درې خبرې دي لومړنۍ خبره طاقت باچا خان ولی خان نه راواله اسفندیار خان او تر دې وخت پورې د عوامي نشنل پارټۍ فکر سوچ نظریه دا ده چې د طاقت محور دا عوام دی طاقت عوام دی اختیار عوام دی عوام دا ملک د عوامو دی او چې د عوامو څخه خوښوي په دې ملک کې مخالف نظریه چې نه عوام بلډي سویلین دی طاقت محور د اسټابلیشمنټ دی او طاقت به اسټابلیشمنټ سره وي او چې اسټابلیشمنټ څه غواړي په دې ملک کې به دا کړي اوس چې څوک په دې خبره پوهېږي د سلو کالو نه دا خبره روانه ده سل کاله شو دا روانه ده او انشاءالله چې تر څو یو همدا به خبره وي چې اسټابلیشمنټ نه منو زور نه منو ټوپک نه منو واحد او واحد یو اختیار منو او هغه د عوامو اختیار منو دویمه مسله وسایل زه منم چې نن په ټوله دنیا کې ګرانه ګراني ده نن زما د ملک روپۍ خرابه ده تباه ده ډالر څه د 300 باندې دی پونډ په 500 باندې دی هغه بنگلادیش پیسه موږ نه ښه ده د افغانستان پیسه موږ نه ښه ده زه نه پوهېږم چې دونه بلا څوک خرابي چې موږ نه به هم دا پیسه لږه پشوي خو پښتنو موږ پښتنو دا خپل حالات په خپله جوړ کړي دي او زه تاسو چې وګورو نو موږ خو په دې لنډ وخت کې ولیدل د عوامي نشنل پارټۍ حکومت او زه چې دې قام ته ودرېږم نو زما دې قام ته سترګې اوچتې دي الحمدلله ظالمانو چې کلم اختیار خپلي کلم وسایلو باندې اختیاري
نو بیا د عوامو د فائدې کار کیږي. نو بیا چې په سلو کالو کې کم کار نشو کېدو نو الحمدلله یو نیر درته جوړ شوی دی او ټول ځمکې مو الحمدلله د هغې نیرونو نوم پکېږي. ولې ورکې 50 روپۍ د یونټ د بجلی بل ولې ورکې؟ ځکه یې ورکې چې د خپلې بجلی تپوس نشي کولی. ستا خاوره بجلی جوړوي، ستا خاوره 6,000 میګا واټ بجلی جوړوي او د اوبو نه جوړوي. قدرت راله داسې اوبه راکړي دي چې هغه اوبه په داسې طریقو روان دي چې د هغې نه دا بجلی جوړېږي او په دې بجلی زموږ خرچه 1 روپۍ یونټ 1 روپۍ یونټ. اختیار ستا نه دی. نو ستا د 6,000 میګا واټ بجلی ځي لاهور ته او هلته د ټول پاکستان بجلی راغونډېږي. د هغې ټولو ایوریج وځي، هغه ایوریج بیا 50 روپۍ شي. نو په 50 روپۍ په تا هم خرڅېږي، په 50 روپۍ په پنجابي هم خرڅېږي. پنجابي نوم چې نن هم ورشئ دلته بازار کې د غنمو تپوس وکړې او بیا ورشه پنجاب کې د غنمو تپوس وکړه. پنجاب یا غنم مثال د پنجاب دی 100 بسم الله منم په ما ګران کا هیڅ خبره نه ده. خو زما بجلی خو بیا ما ته پرېږده که نه. بیا خو دې قام ته دا حق ورکه چې دا 6,000 میګا واټ بجلی کې 3,000 میګا واټ زمونږ او ستاسو ضرورت دی چې دا 3,000 میګا واټ بجلی به اول پښتون قام ته ملاویږي بیا به نورو قومونو ته خورېږي. دا بجلی خپله که چې خپله دې کړه نو په دې ګرانه کې ستا بجلی په کار نه دی چې د 50 روپۍ یونټ نه ګرانوي، په کار نه دی. خو چې لسچنده پیسې ورکوې د هغې وجه دا ده چې ته اختیار نه خپلې. پښتنو جنګ د وسایلو دی او بیا هم هغې خلکو سره جنګ دی چې موږ د باچا خان بابا نه راواله تر دې وخت پورې خبره دا کوو چې دا د قام وسایل دي. په دې وسایلو اختیار د قام په کار دی. دا که د پاکستان لومړنۍ اسمبلۍ کې باچا خان ولاړو نو دی ورته ویلي وو چې زه در سره پاکستان کې ژوند کوم خو زما قام له به خپل اختیار ورکوې. مضبوط فیډریشنز به جوړو او وفاق به مضبوطو. دا خبره ورسره ولی خان بابا د 1973 آئین کې د کنکرنٹ لسټ په شکل کې چې هغه نه منو خو ټول ورته کېناستل چې پاکستان آلریډي مات شو، بنګلادیش بیل شو او پاکستان هم ماتېږي. خدای ته وګورو منه ولی خان ورته وویل چې ټیک شو زما اختیار مالې 10 کاله پس راکړه ته خپل پاکستان یو کړه. 10 کاله چې تېرېدل بوټو ځوړندو ضیاء الحق ناستو هغه کنکرنٹ لسټ موږ په 2010 کې ختم کړو چې کله 13 آئیني ترمیم راغی. اوس وروڼو تاسو به وایئ چې دا دې څه لګیا دی. زه به یې درته په ساده ټکو کې وکړم، ډېر ساده ټکو کې درته کوم. دا زما د بیځای ټول د میرو خلک دي، موږ بلد یو یو بل سره. په ساده ټکو کې دا ده چې زما دا وطن دا د سرو سپینو نه ډک دی. زما په وطن بجلی جوړېږي، زما په وطن تیل شته، زما په وطن ګیس شته، زما په وطن نور کاڼي مختلف کاپر یورینیم سلفر داسې کاڼي په باجوړ کې یو کاڼی راوتی دی چې نیپرایټ ورته وایي چې یو ټرک یې په 20 او په 22 کروڑ روپۍ خرڅېږي. یو ټرک په دې دونه سرمایو کې چې ما درته وایي په ساده ټکو کې درته ویم په دې دونه مالامال خاوره کې زما بچې لار دی، زما بچې لغړ دی، زما لارې کوڅې تباه دي، زما کورونه کچه دي، زما د تعلیم نظام نشته، زما د صحت دپاره نظام نشته، د سرکار د اړخې د وفاق د اړخې یا د ریاست د اړخې یو ټیکس دی او د ټیکس نه علاوه زما هېڅ نشته. خو کو هر څه کې دا خلک چې د څه شیزونو پته نه لګي نور چې هر څه کې به ټیکس دی او ټیکس یې ورکوه او الټا وي دا قام ټیکس نه ورکوي. ګرانو وروڼو دغه زموږ وسایل دي چې په دې وسایلو اول د انګریز په شکل کې د ښامار کردار ادا کېدو او بیا چې انګریز لاړ نو د انګریز غلام ته پاتې شو. نو دا زمانه دا د ولی خان بابا د خولې خبره ده چې هغه به وایي چې دین خو انګریزان خو هغه به وایي دا پخوا کوم خیالي شملې به په چاټو کې کېدې نو وی انګریز ته ښه دی هغه کو دا شمله وړي نو کوچ ماته پرېږدي او کو کوچ وړي نو شمله ماته پرېږدي د دې قام پسې ښېګړه وشي.
نو ولی خان بابا وایي اوس په داسې خلکو ولیدلی یو چې سر یې د چاټۍ رانه هر څه خطا کړي دي. دلته جنګ د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ نه دی، خو یو بس اختیار صاحب ستا دی، وسایل ستا دي، بخه مزې کوي، یا به پرویز خټک یا به کله عمران خان کله به عطف خان کله به نواز شریف او رومنی محمد علي یو کیسه به یو روانې. خو چې یو سړی وایي چې نه صاحبه اختیار ستا نه دی، وسایل ستا نه دي، اختیار د دې خړسرو دی، وسایل د دې خړسرو دي، نو بیا تروره کافره مې، بیا ته هندو مې، بیا ته د روسو مې جنټې، بیا ته د هندوستانه مې جنټې. ګنې الحمدلله بیا الحمدلله بیا الحمدلله چې په څلورم نسل کې فخره وایو چې جنټي کوو، واحد او واحد د خپل قام یې جنټي کوو، د بل څه یې جنټي ونه کوو. موږ لګیا یو ګرځو په دې پښتونخوا کې. تاسو وکتل زه کراچۍ ته لاړم، په هر ځای کې پښتنو کې یو ماحول جوړ دی او ماحول د دې یوې نارې دی او د نوې نارې سره د دې یوې نظریې دی چې موږ به انشاءالله د خپل اختیار کو هر څنګه دا به موږ خپلو. ماله به د ایمانۍ دا آواز راکوي چې موږ د ټولې دنیا ته واورو خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار. دا زمونږ د پښتنې خاورې اختیار به انشاءالله زمونږ د دې بچو وي. زه در سره دا لوس کوم، بار بار یې کوم پښتنو وروڼو چې ذاتي هېڅ لالچ نه لرم او نه به مې انشاءالله د ذاتي لالچ په یو میدان وګورئ، په یو قدم به مې ووینئ. خو داسې مثال زه دلته راځم چې تاسو عوامي نیشنل پارټۍ له حکومت ورکړئ چې زه دې پکې څه شم، نو انشاءالله دا مې در سره لوس دی چې کو سل په سله ممبران هم د عوامي نیشنل پارټي عمل به انشاءالله د حکومت یا د سرکار نوکري ونه کړي. د خپل پلار نیکه په لار روان دغه لالچونه موږ شړلي دي، دغه لالچونو له موږ لتې ورکړي دي چې خدای مکه موږ به پسه لالچ څوک دوکه کړي. کو لالچ لرم د ملګري راته دا شعر ولګوي د پی ټي آی والا باره کې څه ووایه. نو زمونږ د پښتنو یو عادت دی چې کو یو ډېر لوی ګندګي رم مړ شي موږ ورته وایو خدای دې وبخي. هغه مړي دي، مړو ته دعا کوي چې خدای دې وبخي، نور هغه د هېڅ نه دي. ګران وروڼو وخت راغلی دی، وخت راغلی دی چې پښتون یو شي. زما دپاره نه، د خپل بچي دپاره، د خپل بچي د مستقبل دپاره، د خپل بچي د هغې لوړۍ دپاره چې زما د بچي حق دی، خو لګیا دی بل سړی پرې مړېږي. راځئ چې یو شو، یو موټی شو. زه د خپلو مشرانو په شان دی درته دا لوس کوم یو وارې بیا چې کو تاسو ماله پاور راکوئ، تاسو اختیار راکوئ، تاسو زما مټي طاقت ورکوئ، انشاءالله په دې مټو به جنګ د خپل پښتون قام کېږي. کو چېرې پښتنو موږ سره همت وکړو، طاقت یې راکړو، دا در سره دلته لوس کوم چې انشاءالله دې ځل کو هر څنګه بجلی به د لاهور نه راولو او خپله پښتونخوا کې دغسې به په 18 عیني ترمیم ښه پوره عمل کوو. انشاءالله خپل وسایل به خپلو او پښتنو په دې مینه په دې تمه چې ستاسو زلمې خو اول کېږي، خو انشاءالله همدغسې وپړقوئ، همدغسې وپړقوئ او دا تحفه یا دا پټکې چې نن تاسو ما ته واچو، نو چې څنګه مې درته وویل د زوم په حیثیت راغلی یم، دا پټکې به راته په دې شکل راکوئ چې ګوهر باچا به انشاءالله مالې میر د دې هلکانو دپاره د عبدالعلي خان یونیورسټۍ سرې څونه یونیورسټۍ چې په دې صوبه کې دي، د دې وایس چانسلرانو ته مې دا تنبیه ده چې وخت راغونډ دی، حالات بدل دي. هغه خلک به راځي چې هغه د بچو د تعلیم دپاره هر قسمه قربانو ته تیار دي. انشاءالله
دا هغه خلکو حکومت به راځي چې هغوی د سلو کلونو په دې کوشش دی چې زما پښتون شي. ډاکټر ادریس سرې چې څونه دي ځان احتساب ته تیار وساتئ. د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت را روان دی او عوامي نیشنل پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت را روان دی او عوامي نیشنل پارټۍ دا فیصله کړې ده چې د خپلو بچو سره چې دا کم ظلمونه شوي دي د پېښور یونیورسټۍ نه والی دا ټول یونیورسټۍ د هغې به موږ تپوس کوو. ورسره دې بچو سره هم دا وعده کړې ده چې که د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت راغی په پښتونخوا کې به اعلی تعلیم پښتنو ته مفت میلاویږي. زه ګرانو وروڼو ستاسو د ټولو مشرانو کشرانو د سپین ږیرو د ځوانانو د ټولو شکریه ادا کول غواړم په دې مینه په دې محبت د میډیا د ملګرو د سالارانو صاحبانو د نور رضاکار ملګرو د ذیلي تنظیمونو د پی ایس ایف د ملګرو د ملګري استادانو ملګري لیکوالانو ملګري وکیلانو د ملګري ډاکټرانو د ملګري شاعرانو ټولو لاسونه به پړقوئ د خپلو پولیس والاو دپاره چې دا زموږ کم پښتون پولیس والا دي دې دپاره لاس وپړقوئ چې دې زموږ د بقا جنګ کوي. د دې د مشر نه واله تر د کشر پورې هر یو ته زه سلام پیش کوم. دا زما د دې قام محافظ دي. انشاءالله د دې په دې مینه او محبت زموږ دا جرګې منظمې او باحفاظته کېږي. اجازه درنه علم ویښه دا اوس به غني واوره په صفا ساده پښتو کې ماله نه راځي خبرې په چلول او اشارو کې وی ما ته څه مغل کې روک مغل او روکې کور دی ولې نن نوم د هغه نه اخلې چې د نن په اوبو سور دی. وی د پښتو لاره صفا ده پکې هېڅوک نه پرځېږي هر پښتون دی مې پلار دی خو چې یره دې نه وځي وی زما پښتونه کړوړه ولې پروت دی په ایرو کې د چا یره نن خاني کوي ستا د پلار نیکه اجرو کې تا نه هېر شو چې یو وخت کې لکه باغ ډک د رڼا وې ټول جهان ته جړۍ شپه وه ته ستوري د سبا وې د دې سرو ټیکرو لاندې پټې لوی خزانې دي د دې خاورې تندر جوړ کا په پښتو کې دا کمال دی د خټک د نرۍ ګیرې هر وخته خوشحال زه ستاسو د ټولو په دې ماته کړو الفاظو شکریه ادا کوم. ستاسو جذبات دې وخت کې مانه زیات دي ستاسو پیس زه نشم ټینګولی لہذا زه به درنه اجازت غواړم او نارې چې واقع موږ به درنه ځان قربانوو انشاءالله.